اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیر بیا تاسو ته په ملاکندګۍ ټي وي پیج باندې هرکلی په خیرالي او ستړي مشي وایم. امید کوم خوشاله به د خپل ژوند مزه او خوندونه اخلي. یقینا تاسو ته پته چې بیا سحر دی او جابز راغلي دي. بس ماته اوس ملاو شو ما چې د خپل چې کوم زموږ پښتون رونه دي زموږ کوم خويندې دي هغه سره شیر کوم. دغه مخکې که تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ نه زما چینل سبسکرایب کړئ کوم د بیل د نشان چې د تاسو بر دباو کړئ ولکه تاسو زما نوی ویډیو به تاسو په ټیم باندې رارسي او تاسو په ټیم باندې خبرېږئ او تاسو په ټیم باندې بیا افلای کوئ. دغه هر یو که زما ویډیو ګوري نو دغه نور هیڅ هم زنه غواړم صرف یو لایک ماته راکوي ولې چې دا ماته پته لګي چې زما ویډیو سونه کسانو وکتله. دغه کې که تاسو پوښتنه وي څه سوال وي نو هغه تاسو ماته په کمنټس کې کولی شئ کړئ ماته په ټلیفون باندې یعنی په 0333 90 65 391 باندې تاسو ماته ډایرکټ ټلیفون هم کولی شئ او ماته میسج واتس اپ هم کولی شئ. برتیان راغلي دي په کوم ځای کې راغلي تاسو څنګه ښکاري په سکرین باندې په جیل خانه کې راغلي یعنی په خیبر پختونخوا کې چې سونه جیلونه دي په هغه کې برتیان راغلي دي مختصر ټیک شوله. دغه سره په کم ځای کې راغلي دي کوالیفیکیشنز غواړي سکیل سونه دي سونه کسان غواړي دغه ټول ډیټیل په دې ویډیو کې وایو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ ولې چې تاسو یو سټپ تاسو نه قضا شي به تاسو پوهیږئ نه به تاسو ته مسلې د ټول نه مخکې زموږ چې کوم سرکل دي او کومي ازلا په دې کې شامل دي نو په تاسو ته زوایم زموږ سره اولنې چې کوم پېښور سرکل دی نو په دې کې کم زونه شامل دي کمی ازلا شامل دي په دې کې پېښور شامل دي صوابۍ نوشهره چارسده خیبر باجوړ او مومند دا شپږ زونه دا په دې کې شامل دي. دغه رنګ زموږ سره هریپور سرکل چې کوم دی په هغه کې هریپور بټګرام ابټاباد مانسیرا سوات شانګلا بونیر تورغر کوهستان لور او کوهستان افر دا زموږ سره په هریپور سرکل کې زموږ سره شامل دي. دغه په مردان سرکل کې زموږ سره مردان ملکن دیر لور تیمرګرا دیر افر چترار لور او چترار افر دا زموږ سره په مردان سرکل کې شامل دي. دغه رنګ په ډی ای خان هډ کوارټر کې چې کوم دي جنوبي او شمالي وزیرستان او دا شو اټک دی کټانګ دی ډی ای خان لیکي مروت بنو کرک کوهاټ هنګو اور کری اور کرزی او کرم ایجنسی دا ټول په دغه کې شامل دي. اوس مین خبردار چې دي ته مونږه افلای کو څنګه د دې اهلیت سره تاسو خیال کوئ کنه کله چې یو سړی څه کوي مطلب دا یو سړی مونږ کوي نو هغه لپاره مخکې هغه شاردام کوي کنه دغه رنګ که تاسو د پوښتنو د ریپلای کوئ نو د دې لپاره به تاسو په کم داسې شرایط دي چې په هغې باندې تاسو پوره کېږي تاسو به دې ته افلای کوئ. هغه شرایط څه دي زموږ چې کوم وارډن دی د هغه بي پی ایس 7 سکیل دی ټیک شوله هغه به څه کړی وي هغه به میټرک کړی وي سیکنډ ډیویژن به وي یا مساوي تعلیم وي. دغه رنګ د هغه چې کوم قد دی 5 فوټ 7 انچ به وي او د هغه چې کوم سینه ده په نارمل کیس کې به هغه 33 ضرب 34 او کله چې هغه فلاو کې نو بیا به 33 ضرب 34 1/2 یعنی دی هاف لږ شان چې فلاو شي چې لږه کولاویږي. دغه نه دوی عمر چې کم دی د 18 نه والا د 30 سال پورې به دغه کې عمر غواړي. دغه کې کم چې جنرال زموږ سره دغه دی جنرال امیدواران چې کم دي یعنی فار ایگزامپل کم کسان چې په پاکستان کې په سکیو په فوج کې په بحریه فوج کې فضائیه فوج کې سمندري فوج کې دغه کې په هر یو داسې محکمه کې چې هغه کې فوج یا داسې مختلف دغه راځي دا غوډه لپاره میټرک پاس 5 فوټ 6 انچ غواړي 33 ضرب 33 غواړي داسې 33 ضرب 33 په پیلاول کې غواړي 40 سال دغوی عمر غواړي. دغه رنګ زموږ چې دا جابز یوازې صرف د سړو لپاره نه دي د زنانو لپاره هم دي. زنانه وارډن چې کم دی دغه هم سکیل څه شی دی 7 دی هغوی به هم میټرک کړی وي د هغوی به 5 فوټ 1 انچ سوي قد وي او د هغوی چې چاتی دا به نارمل وي او 18 ته والا د 30 ساله پورې دوی موږ ته دلته افلای کولی شي. دغه رنګ ګیټ کیپر چې کم دی دغه هم بي پی ایس 11 دی د میټرک چې هغه کړی وي سابقه جونیئر کمیشنر افیسر برایست افواج او بین الملټري فورس دغه نه ریټایر وي نو بیا به ډیرو ښه وي او دغه رنګ دغه هم 30 نه والا د 45 ساله پورې عمر غواړي. اوس په دې ته موږ افلای کوو څنګه د افلای طریقه کار څنګه دی خو دغه نه مخکې که تاسو خیال وکړئ دې ځای ته په دې کې لیکلي دا کم خالي مطلب دا سیسونه چې دي د هغې تاسو ته وایي چې په مردانه وارډن چې کوم دی دا د په سرکل هډ کوارټر پېښور کې 258 کسان غواړي په سرکل هډ کوارټر هرپور کې 391 غواړي په سرکل هډ کوارټر مردان کې 309 غواړي او دغه رنګ په سرکل هډ کوارټر ډی خان کې زموږ سره 271 کسان غواړي.
دغه رنګه تاسو خیال وکړئ زنانه چې کوم دي زنانه واړه چې کوم دي دا 11 غواړي یو کې 11 دغه رنګه مختلف تاسو پکې بیا کتلی شئ داسې مختلفو دا ګیټ کیپر چې کوم دی خو د دې مین کار چې تاسو د دې طریقه څنګه تاسو به اپلای کوئ دې ته څنګه درخواست دنه کا طریقه کار دا چې تاسو به www.eta.edu.pk دا ویب سټ به تاسو کولاو کوي په دې باندې به تاسو آنلاین فارم فیل کړئ او تاسو چې کله فارم کله فیل کړئ تاسو اخري اپشن به د پیسو راځي په هغه کې به 650 روپۍ په یو بی ایل کې یا آنلاین سلیپ چې کوم هر څه وي هغه به تاسو فیل کړئ دغه ټول کاغذونه به تاسو راواخلئ او دا به تاسو ولېږئ چیرته دا به تاسو بالکل نه لګئ ایټا افیس ته تاسو ته به د هغه یو میسج راشي او په هغه میسج باندې بیا تاسو څه کوئ طریقه کار به کوئ طریقه کار به دا کوئ تاسو میسج راشي چې تاسو ټیسټ دغه ځای کې تاسو د ایټا د رول نمبر سلیپ به دغه نه تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو لاړ شئ پیپر لا دغه کې چې کوم مین خبره ده د دې چې کوم اپلای کیږي اخر تاریخ چې کوم دی کړي دا د 12/11/2021 یعنی 12 میاش 12 تاریخ 12 ورځ او 11 میاش 2021 په دې کې اخري تاریخ تاسو ټول دې ته اپلای کولای شي د چا څه قسمه سوال وي څه قسمه پوښتنه وي تاسو په فارم پټ کول نه پیوګئ نو بالکل ماته په کمنټس کې وایي دا فارم به تاسو ته فیل کوم په دې سکرین به تاسو ته خیر خپل ځان ډیر زیات خیر ساتي خبرول لور کې اجازه د لوی الله پامان بای بای